الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحسنات الغافلات المؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم زما محترم مشرانو کشرانو ما ستاسو وړاندې د سورة النور اتلسمی سپاره یو آیات ولوستو او بل می د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکاونه د مسلم شریف یو روایت ذکر کو د آیات کې الله پاک د زنانو صفات ذکر کړي چې پاکی زنانه هغه دي الغافلات د غافل معنی خو غفلت دی خود معنی دا چې دا زنانه به د دنیا د حالاتونه با خبر بدی نه ان نارینه چې کم کار کوي چې زنانه د هغو سره تعلق نه د دیونه به غافلی لکه کم مساوي حقوقو چغې چې نن سبا والی کیږي نو د دغه نه به هټ کر د زنانه چې کوم حقوق دي دا به د هغې نه خبري خو نور چې د دیو سره تعلق نشته د هغو نه به دا نه خبر او بل دا حدیث چې کوم ما ذکر کو نو په دې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو اوله خبره دا چې د ایمان افضل او اوله شعبه چې دا نو دا لا اله الا الله دی دای افضل او اوچته شعبه ده او ادنا شعبه چې ده نو دا د لارې نه یو تکلیف رسونکی چیز لرې کول ته په لارې روانې یو شی داسې دی چې ته پوهېږې چې یو مسلمان ورور ته پې تکلیف رسي او دا لرې کړي مثال خښته ده یا داسې شیشه ده بل څه بل څه چې ته پوهېږې چې په دې باندې کېدی شي یو زما مسلمان رور یا یو انسان راشي او ده ته به تکلیف ورسي او دغه د لارې نه دی کې و امادتو عن الطریقه دی اذى عن الطریقه دی یو تکلیف والا شی لرې کې د لارې نه نو دا ادنا شعبه ده او اعلی شعبه لا اله الا الله او د دې درمیاني چې کمې شعبې دي نو د الله پیغمبر هغه ذکر نه کړي صرف د حدیث کې دا ویل چې یاره د اویاو نه زیاتې شعبې دي په دقه خبره وکړه اعلی مو خود ادنای مو خود درمیانی ذکر نه کړي
بیا د دې نه هټ کر اخره کې ویل والحیاء شعبة من الایمان. حیا چې دا د ایمان یو حصہ ده. نو د دې ټولو نه هټ کر دا یو جمله ذکر کړه د حدیث کې چې والحیاء شعبة من الایمان. حیا چې دا د ایمان یو حصہ ده. نو پته ولګېده چې دا څومره درمیاني کارونه لري، نو دې کې د حیا ډېر زیات ضرورت دی. او حیا یې ځان له ذکر کړه، دا یو اصل یو اصول ذکر کړه. ځکه چا کې چې حیا نه وي نو هغه انسان نه دی. پیغمبر اسلام فرمایي، شیخ الاسلام صاحب لیکلی چې دا د سپي او د پیشو نه د ځناورو نه بدتر دی چې یو انسان کې حیا نه وي. ګوره چا کې حیا وي اب خوراک هم په صحیح طریقه کوي. چې کله خوراک په صحیح طریقه نه کوي نو خلک څه وایي دا د ځناورو شانته خوري. او یو انسان کې حیا وي اب خبرې هم داسې په غیر ضرورت نه کوي. او کله چې داسې بې ځای خبرې کوي نو خلک وایي چېرې ته کې اړوله څه حیا نشته دی. یو انسان په لارې رواني نو د لارې تګ د داسې وي چې د اصولو مطابق نو خلک وایي چې صحیح ده، خو چې د اصولو نه هټ کر رواني نو خلک وایي ته کې اړوله حیا نشته دی. نو پیغمبر اسلام هم دقه وایي. او د خدای پیغمبر سورة النجم کې الله پاک وایي 28مه سپاره کې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر د ځانه خبرې نه کوي، اگر الفاظ د خولې مبارکې د رسول الله سمي، خو د زړه نه چې کوم دغه دار نه دا الله پاک بیانې ده ته وایي. نو دې حدیث کې یو اصل اصول چې هغه حیا د هغه ذکر کړو. نو یو حیا داسې یو شی ده چې دا یو بریک دی یو انسان ته لګېدلی دی. یو انسان کې حیا شته دی نو دی د هر څه نه ځان ساتلی شي، د هر ناروا کار نه، د هر غلطې ناستې پاستې نه دی ځان ساتلی شي. خو چې کله دا بریک د ختم کو، دا لګام د ختم کو، دی بیا هر څه کولی شي. او پیغمبر اسلام فرمایي چې دته د ګناه سیلاب رامات شي، دی بیا هره ګناه کوي، څه پروا نه کوي. د دې وجې نه بل حدیث کې راځي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. کله چې وایي تا نه حیا لاړه شي بیا چې ته څه کوې کوه. اذا فافعل ما چې کله تا حیا د نه لاړه بیا چې ته څه کوې کوه. د صحیح ستو دا کم ابو داود شریف ترمذی شریف په دې کې یو عالم دی دغه نه ډېر حدیث را نقل دي. دا هغه نوم عبدالله بن مسلم یا مسلمه قنعبی، دا هغه نوم. دا یو لوی محدث دی، امام ابو داود رحمت الله علیه استاد دی. نو دا علما لیکي چې اوله کې داسې لکه مثال به طور نن سبا داسې لوپر ټیپو غونډهګردو خلک به یې تنګول، په لارو کې به ناستو، خلکو له به یې تکلیفونه ورکول، یو بدماش شانته و. نو دا یو ورځ د خپلو ملګرو سره ناستو، ګپې شپې لګولې. په دې کې یو لوی محدث شعبه بن حجاز رحمت الله علیه یو لوی عالم و. هغه چې ګوري په لارې باندې روان دی او په اس باندې سور دی. نو دا ملګرو ته وویل چې راشئ نن دا مولا تنګومه، دا مولا په عذابومه. نو هغه ویل څنګه ویل ګورئ. نو ورغی هلته او د هغه د اس لګام یې ونیو او هغه ته وایي داسې چې یاره ودرېږه ما ته یو حدیث بیان که. هغه ورته وایي چې ګوره تنګول مه کوه، هغه خو پېژانده چې لوپر ټیپ سړی دی او غلی شه. هغه ویل نه ما ته به حدیث بیانې، ګوره دا لار ده، زه څنګه ولاړ یم، ته څنګه، ولې د هغو علماو څخه خو ډېر قدر و د حدیثو صلی الله علیه وسلم. نو هغه ورته وویل که حدیث راته نه بیانې نو ویل خیر دی نشته دی، بېعزته کوم نی. نو بس هغه پوه شو چې اوس یاره دته زه حدیث نه بیانوم نو ما بېعزتي کوي نه مې پرېږدي. نو هغه ورته ویل زه حدیث درته بیانومه. ویل غوږ شه. نو حدیث یې د داسې سندان شروع کړو. وبه قال حدثنا احمد بن انس عن زهير وقال حدثنا منصور. داسې طریقې سره د شروع وکړه څنګه چې علماء بیانوي. بیا د اخره کې وویل چې یاره اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. چې کله حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تستحي فاصنع ما شئت، چې کله ستانه حیا لاړه شي نو بیا چې ته څه کوې هغه کوه. نو چې کله دا جمله هغه بدماش واورېده چې یاره دا څه وایي، چې کله زما نه حیا لاړه شي نو زه چې بیا څه کوم هغه به کومه. نو بس هغه غلی شه، هغه اس یې پرېښو او ودرېد.
وی بیا راته وایي هغو ته بیا وایي او د خدای پیغمبر فرمایي چې د یو سړي نه حیا لاړه شي نو دی چې بیا څه کوي نو هغه به کوي نو بس هغه ویل حضرت تا خو ډېر عجیبه حدیث ما ته بیان کوي دا خو ما چېرته نه و اورېدلی وی لاله لاس راوګد که چې زه توبه وباسم نو بس دا یو حدیث اورېدلو سره هغه ډاکو بدماش چې و بس په هغه ځای یې وجړل د هغه په لاس یې بیا وکړ توبه یې وایسته وی څومره ګناهونه څومره غلط کارونه چې نن ورځې پورې ما کړي د هغې نه مې توبه ده زه چې دا څه کوم نو دا په ما کې لکه خلک پازابومه خلک تنګومه یو ځای کښېنه بل ځای کښېنه یو ځای پردو خوراکو له برناقه منډې وهه راته دعوت نه دی راکړی یو ځای خلک پازابوه په نیمه شپه چغې وهه ها هو کوه نو دا ټول د دې وجه دی چې ما کې حیا نشته دی نو هغه عالم ورته وایي دا د نن نه 1400 کاله مخکې خبره ده ویلا تا کې حیا نشته ده نو بس هغه د هغه ځای نه توبه وایسته نو محترمو حیا دومره یو اهم شی دی چې کله دا انسان کې نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زناور دی زناور او بل کوئی د زناور نه هم دا بدتر دی یو پیر عثماني نبی علیه السلام ناستو او مشهور واقعه را تاسو اورئ ابو بکر صاحب راغی په هغه حالات باندې او عمر صاحب راغی په هغه حالات باندې کله چې عثمان صاحب راغی نو د نبی سم لږ دا ځای داسې ښکارېده علما فرمایي نو هغه پټ کو نو بیبي عایشه رضی الله عنها تاسو یا رسول الله ابو بکر صاحب راغی عمر صاحب راغی تاسو چې کله عثمان صاحب راغی ویل دا هغه کس نه زه ولې حیا نه کوم چې د هغه نه پرشتې هم حیا کوي نو پته لګي چې حیا چې دی دا صرف د زنانو دپاره نه دی دا به نارینه هم کوي دی به په خپل خوراک کې هم حیا کوي د زناورو شان د خوراک به نه کوي دی به په لار کې هم چې په لارې ځي دی که چا سره خبرې هم کوي دا موږ د شریعت تعلیم دی موږ به ځان کې حیا ساتو او د دې سره د زنانو ډېر په هر څه کې په مونځ کې په اودس کې په هر څه کې شریعت د هغې د حیا خیال ساتلی دی ګوره د نکاح ټیم دی نو د نکاح ټیم کې هم خیال ساتلی دی یو سړی دی یو زنانه د نکاح کوي اوس یو عالم هغه ته ووایي چېره دا زنانه ستا قبوله ده د خاموشي اختیار کړه نو شریعت وایي دا نکاح ونه شوه څو پورې دی اقرار نه یې کړی اوس زنانه ته یې وویل چېره دا ستا قبول دی زنانه خاموشي اختیار کړه نو ګوره دا وشوه دلته دومره خیال ساتلی دی په مونځ کې له دا خیال ساتلی دی پیغمبر صلی فرمایي چې تاسې کور کې وکئ د کور نه کمره کې وکئ د کمرې نه په ګوټ کې وکئ یعنې دومره خیال یې ساتلی دی د احد غزا وه نو یو زنانه وه هغې خپل ټول بچي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره غزا له لېږلي نو یو پکې شهید شه چې کله شهید شه نو دا زنانه خبره شوه دا د کور نه ووتله او خپل هر څه یې پټ کړو صرف یو سترګه یې خالي کړه نو کله چې بار لاړه او روانه وه نو بله زنانه مخې له ورله هغې ورته ویل تا ته دومره پریشاني دومره تکلیف رسېدلی دی او ته د هغې باوجود دومره په حیا کې ته روانې نو هغې ته ډېره عجیبه جمله ادا کړه هغه ورته وایي زوی خو مې د لاس نه لاړ که زوی خو مې شهید شو خو زه خو خپله حیا زما د لاس کې ده که نه دا خو زه نشم ختمولی حیا نه ختمو محترم علماو لیکلي دي یو سړی ذکر کوي سحر او ماښام جومات کې ناست هر څه کې شیخ الاسلام صاحب لیکي د ده نه به تپوس کوي سوره تحریم کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای ایمان والو ځان بچ کوئ د هغه او خپل اولاد بچ کوئ نو د ده نه به ورځ په قیامت د الله مخې ته به ګریوان نه رانیوی کېږي چې تا ذکر کا او تا تسبیحات کول تا هر څه کول خو ستا بچو چې کوم لباس اچو ستا هلک یا جینۍ وه یا زنانه وه نو تا دا نه شروع کولی د دې به ورځ په قیامت تپوس کېږي محترمو دا نه ده یو دکان ته یو بازار ته یو کپړه د زنانه وراله نو زه به تصفیه ماړم زه به په مخکې سب کې ناست یم او زنانه به ځي هماغه کپړه به راوړي چې کومه بالکل د حیا څادر پکې ختمیږي او د دین جنازه پکې وځي د قرآن جنازه پکې وځي او بیا به چغې وامه چې یاره ګراني د حکمران ظالم دی د دې به زموږ نه تپوس کېږي موږ به خپلو زنانو خیال ساتو په دې موږ ملامت یو کله چې یو غلط کار ویني نو دا به ته په خوله باندې روکاوږي په لاس به یې روکاوږي خو که بیا په دې نشي کولی نو بیا به په زړه کې بد ګڼي
ته به خامخا زوی ته وایې چې تا ولې دې لاسو کې دا بنګړي د عیسایانو شان ته اچلي تا دا ګوتمې ولې اچلي دي تا دې ږیره کې ولې دا لارې ایستي دي ته به خپلې لور نه تپوس کې چې تا ولې دا لباس کړی دی ته چې دومره ماشوم یې له داسې کپړې راوړي د هغې دا نستوڼي دلته ختمي او د هغې داسې یې تاسې به خپله یینئ او بیا هغه غټه شي بله ورځ یو کس راغی د اختر نه مخکې خبره ده وی زوی مې له تومانچې راپسې راغوښتې و وژني مې له کور نه یې وایسته ما ورته قصه اوږده ده نو ما دا ملګري نه تپوس وکړم څه وجه ده سړی ډېر نیک سړی دی زه به ته وایم چې تبلیغي ډېر ښه ښایسته سړی دی نو ما ته هغه یو خبره پکې ما لیدلې وه چې د زوی صاحب به یې څه کول نو ده به ورته څه نه ویل چې هلک دی او دا کتابونو کې ما وکتل چې ته کله خپل بچي ته څه نه وایې چې دا غلط کار مه کوه د هغې هم دغه نتیجه راوځي نو محترمو د دې به په قبر کې په آخرت کې د الله مخې د دې نه موږ نه تپوس کېږي چېرې ستا د بچو د لور دی د زوی دی دا لباس کاو او داسې په غلطه طریقه روانه وه پیغمبر اسلام فرمایي داسې وخت به راشي چې سړي به خره شي او ښځې به دا به خرې شي 1400 کاله مخکې ویلي نن هغه حالات تاسو یورپ کې وګورئ هغه حالات دي که نه دي عبدالله بن عمر ته چې به کله د خپلې بیبي سره میلاوېده چې پیشو به هم په کمره کې ونه به ورته الان کې خپلې بیبي سره میلاوېدل دا شریعت به تعالی اجر درکوي د هغې خوا ته ناسته هغې ته کتل هغه تا ته وګوري په دې تعالی شریعت اجر درکوي خو ګوره هغه د حیا خیال ساته نن زموږ د قوم نه حیا وتې ده حیا هم ختمه کړې ده حیا دیله ده چې بس موږ تسبیح واړو او موږ که واده راکه راشي دې زنان دا واقعه تاسو واورېده مړی پکې راغی ویل حیا نه بیلم او په موږ چې واده راشي دومره بزرګان والله چې به وګورئ د هغې شادي حالونه وګورئ د هغې ډوډۍ وګورئ ورشي داسې بد حل پکې جوړي د اسلام د شریعت د دین جنازه پکې وځي او ځان ته زبرګ وایي موږ به په دې خلاص شو د قیامت په ورځ صرف تسبیح به راوالو او الله ته به ودرېږو نن که موږ او تاسو صحیح وی د الله په دین مې ایمان وی د الله سره صحیح ته نن چا د قرآن توهین کولی شو نن چا دا جرأت کولی شي په دنیا کې یو وخت داسې و چې د خانه کعبې ته به چا سپک وکتل ژبه به دې مسلمان کټ کړل تا ولې داسې جرأت کړی دی او نن 100 کروڑه مسلمان دی غږ نشي کولی زموږ کاته صرف مذمت او مذمت او زه به هم وکړم مذمت دا څه خبره ده نن څوک دا ولې موږ ټول هر څه د الله د دین پرېښي دي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د ښکلي پیغمبر طریقې موږ ته شته دی موږ هغه پرېښی دی موږ په یورپ پسې روان یو موږ هغه کامیابي منو اوله سپاره کې اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه کله دې آیات کې الله پاک فرمایي یعقوب علیه السلام نه مرګ راغی نو هغه خپل ټول بچي راغو جمع کړو ویل ای بچو زما نه پس به چا عبادت کوئ نو هغه د آیات کې ورته وایي موږ به د هغه چا عبادت کوو چې تا عبادت کړی ستا پلار نیکه ابراهیم علیه السلام د دې یاد لاندې د هندوستان یو عالم تفسیر کې لیکلی ني وایي د خپلو بچو د عقیدې غم وکوي د خپلو بچو د دین غم وکوي وایي هلته لیکلي د هندوستان وایي د یورپ ته صرف پیسو له مه لیږئ چې ورک دنه نشي دین نه به ختم شي او که نه منئ نو زما یو ملګری تللی دی پته یې ونه لګېده پلار یې پسې په جړا جړا مړ شو داسې تصویرونه هغه دلته شی اچلي د انګریزانو څخه داسې چې زه ته بیانولی نه شم او مور یې پسې دغه د مرې پته هم نه لګي او ورور یې ویل ما ته یې چې خپل کار کوئ مړه لیوني یئ نو صرف پیسو باندې مه لیوني کېږئ په صحابه کور شته کور نشته دی خوراک شته خوراک نشته دی خو د الله دین یې نه دی پرېښی قرآن یې نه دی پرېښی پیغمبر ته نو چا جرأت نشه کولی نن موږ پیسه خدای دې هسې کړه چا عزت لوټ کې کله چا بې عزتي کې خو پیسې لیوني کړي یو که امریکې تفصیل کار ځای ته ځو ایمان نه ختمېږي کار څه محترمو دا ټولې وجې څه دي چې پیغمبر صلی فرمایي چې کله یو سړي نه حیا لاړه دی بیا هر څه کولی شي څو خبرې موږ الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین